یو کس وایي چې د 2 اخترونو نه علاوه بل یو اختر شته. دویم تپوس یې کړی که چېرې نه وي نو بیا جشن میلاد النبي ولې خلک مناوي؟ نو جواب یې دا دی چې د 2 اخترونو نه علاوه د دې امت لپاره بل اختر نشته. خوشحالي سړی کولی شي، یو نعمت حاصل شي باید خوشحالي کولی شي، لیکن اختر عید دا صرف او صرف د مسلمانانو دوی. د فقه ټول کتابونه وګوره، دریم اختر نشته. احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره، دریم اختر نشته. د صحابه او خلافت وګوره، خلافت راشده او وروسته بیا مسلمانانو دریم اختر نشته. قرآن پاک وګوره، دریم اختر پکې نشته. صرف 2 اخترونه دي، یو ته عید الفطر وای، یو ته عید الاضحی. یو په دې خوشحالۍ کې دی چې د رمضان د میاشتې عبادت روژې الله پاک په خیر سره تېرې کې مونږ ونیوي، الحمدلله. او دویم چې کوم دی نو هغه د حج په خوشحالۍ کې دی چې الله جل شانه مونږ ته د عظیم عبادت توفیق راکړي. لوی اختر په هغې کې څاروي حلالېږي. دا 2 اخترونه یې مسلمانانو بل نشته. بل بیا وایي چې دا نشته دی نو دا جشن میلاد النبي ولې مناوئ؟ نو د دې خو ثبوت نشته، دا ځان نه رایستی شوی. بیا د دې نوم عید، جشن عید میلاد النبي، عید نوم ورته کېښول لا خلاف سنت او بدعت. او جشن خو دا ټکی خو د اغیارو دپاره استعمالي، دا خو مختلف څیزونه یې د غیرو د طرف نه راغلي. عیسایان هم د خپل پیغمبر جشن د ولادت مناوي، حالانکه هغه تاریخ خطا دی. 25 دسمبر باندې ملاوي دا رسو چا مفروضه جوړه کړې ده. او دا سلسله لګي هغې سره د نن سبا چې کوم برد دی په دې کورونو کې بعضې خلک مناوي. مسلمانان هم په دې غم په دې مصیبت کې اخته شو. جینۍ د پیدایش تاریخ چې کله کال پوره شي، د هلک د پیدایش تاریخ باندې چې کله کال پوره شي، په هغه ورځ باندې بیا برد دی خوشحالي کوي، رشته داران راغونډ کړي، کیک راوړي. دا ټوله د اغیارو طریقه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یهود سره د دې خلکو سره مشابهت مه کوئ. من تشبه بقوم فهو منهم، جس نے جس کی مشابہت اختیار کی غیروں کے طریقے پر چلا تو وہ اسی میں سے ہوگا. دا هغه طرف نه راغلی. بل دا چې په دې ربیع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی، وفات شوی دی. زه تاسو ته دا تاریخ لغونې تفصیل سره بیان کوم. دا الله رسول د پیدایش کال عام الفیل دی. عام الفیل په کوم کال چې ابراها هاتیان راوستي وو په خانه کعبه باندې حمله کوله، په هغه کال دی واقع پسې 55 ورځې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی. دې ته عام الفیل وي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش میاش هغه ربیع الاول ده. دا اوس ربیع الاول. دویم قول رمضان دی، لیکن هغه انتهایی کمزور، ضعیف او غریب قول دی. چا جوړ کړی دی ځان نه، رمضان نه دی، ربیع الاول. دریم دا ده چې تاریخ د ربیع الاول کوم یو د ولادت تاریخ کې اختلاف ډیر دی. 2 تاریخو، 8 تاریخو، 10 تاریخو، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 22 ربیع الاول. دا ټول اقوال. په دې کې قول راجح دا دی چې 8 ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. مشهور راجح قول 8 ربیع الاول. ټولو سیرت نگارو تقریبا اکثر 12 ربیع الاول هم ذکر شوی دی، لیکن اکثر ترجیح دې ته ورکړي. نو 12 ربیع الاول باندې خوشحالي مناوي، دا تاریخ هم خطا دی. راجح قول دا دی. او ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش یوم الاثنین د پیر ورځ ده، څلورم. په دې کې اتفاق دی، په دې کې د چا اختلاف نشته. وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش د راجح قول مطابق هغه د ساخ وخت دی، نور راختې او ضحا هغه وخت کې پیدا شوی د الله رسول. دا څیزونه ځان سره راټول کړي. وفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې شوی دی، په هغې کې راجح قول دا دی چې هغه په 12 ربیع الاول شوی دی. نو بعضې خلک خوشحالي مناوي، لیکن په دغه ورځ وفات هم شوی. او راجح قول د ولادت 8 ربیع الاول دی، او د وفات قول راجح هغه 12 ربیع الاول دی. نور قولونه پکې شته، لیکن 12 ربیع الاول راجح. نو بیا خو غم هم پکار دی، لیکن نه په دین کې مونږ ته دا اجازه شته دی چې د یو عظیم شخصیت وي او که وړوکی وي د هغه غم تر ابده پورې مناو دا نشته.
او نه داشته چې داغه خوشحالي داغه بس کلی زبانه مناو دا هم نشته دا دواړه سيزونه نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نه صحابه ویلي دي نه د دې ضرورت